بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشوم منګه په لفیف باندې پوه کو تدې نه بس بیا مضاف ته راولو. نو ته ووایو چې مضاف په دوه قسمه دی، یو مضاف ثلاثي دی او یو مضاف رباعي دی. نو ورته وایو چې ګوره بچې دا مضاف ثلاثي دا دې ته وایه چې د عین او د لام کلمې په مقابله کې دوه حرفه یو شان راغلي وي. منګه ورته د یو جنس وایو، یعنی دوه حرفه د یو جنس راغلي وي، یو شان راغلي وي، نو دا به مضاعف ثلاثي وي. لکه دلته کې فرارا، نو ګورئ را د عین کلمې مقابله کې را راغله او د لام کلمې مقابله کې را راغله، نو دې ته څه وایي؟ دې ته مضاعف ثلاثي وایي. او مضاعف رباعي، مضاعف رباعي دې ته وایي چې د فا کلمې په مقابله کې او د لام اول په مقابله کې دوه حرفه د یو جنس راغلي وي، یعنی یو شان راغلي وي. نو ګورئ د فا کلمې مقابله کې دلته کې ذا او دلته کې لام اول فعللا، دا لام اول دا لومړنی لام چې کوم دی فعللا، د دې په مقابله کې هم دې د ذا راغله. نو چې کله د فا او د لام اول په مقابله کې دوه حرف راغلي او دا دواړه یو شان وي، لکه ذا او ذا، او د عین او د لام ثانی په مقابله کې کم حروف راغلي وي هغه هم یو شانتي وي. لکه د عین مقابله کې دلته چې کوم څه راغی؟ لام راغی، او د لام ثانی مقابله کې دلته کې لام راغی زل زلا. نو دې ته وایي کوم موږ سوې مضاعف رباعي به ورته وایو. نو ماشوم په دې طریقې سره پوهه کول پکار دي چې دې دا وپېژني د فا کلمې مقابله کې او د لام اول په مقابله کې دوه حرف راغلل او دواړه یو شانتي وه، او بیا د عین کلمې په مقابله کې او د لام ثانی په مقابله کې دوه حرف راغلل او دا دواړه حرفه هم یو شانتي وو، لکه لام او لام راغی او ذا او ذا راغله. نو دې ته به مضاعف رباعي وایو. نو دې طریقې سره ماشوم چې کوم دي نو څه دی هغه پوهه کول پکار دی. ګوره کله چې ماشوم د مینګه مضاعف اوهانه د دې نه پس بیا ماشوم د مینګه صحیح وښیو، او دا یو پاتې په حبل اقسامو کې یو نمبر چې دا صحیح دی. نو ورته وایي چې صحیح څه ته وایي؟ نو ورته بچې صحیح دی ته وایه چې په دې کې نه حرف علت راغلی وي، یعنی نه پکې واو یا راغلی وي، او نو د فا لام کلمې په مقابله کې حمزه راغلی وي، او نو په دې کې دوه حرف چې کوم دي نو یو شان راغلی وي. لکه څنګه چې په فراره کې را او را راغلی دي، نو په صحیح کې به دا دوه حرف یو شان هم نه وي، په دې کې به واو یا هم نه وي راغلی، او په دې کې چې کوم دی نو حمزه به هم نه راغلی، نو دا به څه یا دا به صحیح وي. نو بیا ولې مثال داسې ورکړي لکه ګورئ ضربه بر وزن فعلا، اوس د فعل لام کلمې مقابله کې چې کوم دی نو واو یا شته دی، او نه چې کوم دی نو حمزه پکې شته دی، او نه دوه حرف چې کوم دی نو هغه پکې څه دي یو شان راغلی دي، نو دا څه دی دا چې کوم دی نو صحیح دی. نو دې طریقې سره ماشوم ته دا صحیح ښودل پکار دي، او دا ورته اخر کې وښودلی شي نو ښه به یا، ځکه چې د مثال آسان دی پکې دا ټول نه مثال لومړنی شي او واجب ورپسې شي داسې پوڼی په پوڼی باندې، نو دې به چې کوم دی نو دې سره څه شي ښکلی به ورسره پوه شي. نو بس دا صحیح ورته دومره لږ تعریف چې کوم دی نو هغه ورته پکار دی، بیا ورسره د صحیح اجرا کولو پکار دی.